او صحابه کرامو متعلق خصوصا د شیعاګان یو اعتراض کوي د عمر رضی الله عنه متعلق یو خبره کوي ځان په دې مسله باندې کوی چې په سوشل میډیا باندې انتهایی گردش کې دا خبره شیعه په خپل مجلس کې ذکر کوي وی نعوذ بالله من ذلک دا عمر رضی الله عنه چې وو دا رو لګیدو د حضرت فاطمه بیبي رضی الله عنها د کور دروازه اوس وزولا د دومره بغض ور سره دروازه ته ولا ور بلکو ولی وی وجه دا و چې د نبی له سلام د وفات نه پس بیبي فاطمه رضی الله عنها د نبی له سلام په وراثت کې د وراثت مطالبه وکړه چې سپات شي ماته خپل حق راکې نو ابوبکر صدیق نعوذ بالله اغم ورله حق نو ور کړي عمر رضی الله عنه حق نو ور کړي نعوذ بالله من ذلک دا غاصبین دي په زور باندې دغه حق وهله نو پس چلی د میانس نه لړکول نو بګور دروازه وته ور لګول نن سورلس نیم سو کاله مخکې دا قسم واقعیت شوې دي دون غټه واقعیت چې کېده سند به موجودو کنه د نبی له سلام ذره ذره خبره مونږ ته رسیدلې د سند سره دومره غټه واقعیت شوې ده شاخو بلی دلی و څوک به چې شمدید گواهانو هغه به باب کې خلکو ته بیان کړي وا هغه به باب کې خلکو ته بیان کړي وا مونږ ته په صحیح سند را رسیدلې وا دا هو کې دی نشي چې پټ پټه ولا کوړه ور لګولي امیر المؤمنین وی ولسمه هجری وا د دې کوړه ور بلکو علما فرمایي چې یو خو صحیح السند کتابونه دي د اهل سنت هغه کتابونه چې معتبر دي هغه نقل ک دلیل نسی هغه کې خود دې تذکرہ د سره شتنه د دین علاوه هغه کتابونه چې په موضوعات نډکتي هغه روایت چې خلکو رضان نه جوړ کړي او نبی علی سلام ته نسبت کړي اک قسم روایت پاغه کې د دې خبره تذکرہ نشته چې عمر رضی الله عنه د بیبي فاطمه کوړه ور لګول د شیعاګانو یو د څو کتابونه دي پاغه کې دغه روایت تذکرہ شته خو بلا سند هم ورسره نشته هغه د لیکل چې عمر رضی الله عنه د بیبي فاطمه کوړه ور لګول او په دې شیعاګانو کې یو ډله ده هغه ته وایي امامیه پنوم هغه یو ډله د شیعاګانو د دې تر ځامن دي هغه د دې واقع انکار کوي چې دا واقع سره ثابت نه ده د خپل کور سره چې انکار وکړي د دې خبره صحیح حیثیت پاتې شي او زدا وایم چې د خپل سرګنې سره څه معاملې کوي روایتو کې راځي عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه سره ملاقات شو په حضرت زما خو د نبی اسلام سره یو رشتہ د قرابت داري ده چې زما لور په نبی علیہ السلام واده ده نبی علیہ السلام زمو عمر رضی الله عنه خرو او بلا اگر نسبت د صحابیت ته خو یو بل رشتہ ز قائمول غواړم چې زه د نبی علیہ السلام د خاندان فرد مګرځم یجسا علی رضی الله عنه یو لور وا د فاطمه رضی الله عنها د بطن د خېټه نه وا ام کلثوم رضی الله عنها عمر رضی الله عنه فرمایل کو تاسو اجازه وی او کو د ام کلثوم اجازه وی نو زه دې سره نکاح کول غواړم صرف غرض او مقصد می دا دی چې نبی علیہ السلام په اهل بیت کې زم شامل شه اهل بیت په قیامت پر ورځ نبی علیہ السلام سره نږدې ولاړ د شفاعت په میدان کې زه دا غواړم چې زم د نبی علیہ السلام په هغه مقام مجلس کې زم شریک شم علی رضی الله عنه فرمایل چې ما ته دا رشتہ منظور ده اک ام کلثوم د علی رضی الله عنه لور د فاطمه رضی الله عنها د بطن نه د خېټه نه اک د عمر رضی الله عنه نکاح تراله او 23 کتابونو د شیعاګانو چې کوم معتبر کتابونه دي هغه دغه حدیث ذکر کړي او خبيثان دي ذکر کوي نه الټه ذکر کوي نو نکاح وشوا یو ته الله زوی پیدا کړو زید بن عمر رضی الله عنه یو ته الله لور پیدا کړه رقیہ بنت عمر دکه ولور یعنی یو زوی یو لور دا د علی رضی الله عنه وسیو نوسی د فاطمه رضی الله عنها وسیو نو علی رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه خر دی فاطمه رضی الله عنها دا د عمر رضی الله عنه دا خواخه ده څومره نږدې او خپل رشتي دي نو دا عمر رضی الله عنه برا پاسی او دا فاطمه رضی الله عنها په کور باندې باور لګي او ته ماته دا وایا تاسو خو وایي کنه نعوذ بالله من ذلک علی رضی الله عنه مقام د خدای ورګل دی علی رضی الله عنه موجود دی او عمر رضی الله عنه برازي داغه د خزه د کور باندې باور لګي نه ممکنه ده شعر خدا موجود دی کنه دا کې دي چې زما خزه ته سو کنځلو کی زما لور ته سو کنځلو کو زبا ولاړ زما به عزت دې سو کی نو چې علی رضی الله عنه موجود دی عمر رضی الله عنه بیا سم مجال لچا برازي د فاطمه رضی الله عنها په کور باندې باور لګي دې ته وایي منګړت خبره د دې اس قسم سند نشته ایو د څه کمزوري سړي د لپاره پکارم دادي چې هغه څه کول نشي نو بهتان خو بلګي
چې زه تاسو نشم کولای تا پسې بابا دې رده پتا باندې به دروغ ویم پتا باندې به بهتان تړم اسه به صدر نسو زما نسو نه څه به منو دویم دا غسوځېدو ولا حالاتو کې عمر رضی الله تعالی مقام نصیب کړی دی نشي برداشت کولی دغه صحابه اتباع لازمي ده په کم میدان کې چې صحابي پسې کنځل کېږي او زه پکې موجود یم او ما دفاع نه کړه بدی ځواني دی ورولې خپل ایمان یې ریدل وکړه